دا خبره عربو خلکو ته پته ولګېدله، هغه د کعبې شریف مقابله کول غوښته. نو د عربو نوجوانان تاجران چې کومو، دا عرب خلق خو ډېر زیات بهادر خلق دی. نو دا خبره مونږ هم نشو برداشت کولی چې یو سړی د کعبې شریفې ته چې کوم دی نو مقابله شروع کړي او د کعبې شریفې بې ادبي کول شروع کړي. نو هغه عرب قافله کې تلي وو د تجارت، موسم د ژمي وو. نو هغې چې کله تېرېدل نو په دغه ځای چې ورغلل نو دا یو شاړه کې یو کوټه وه. دې عربو نوجوانانو ته چې کله د قضای حاجت ضرورت پیښ شو، د اسمات یې ورغلو نو بس دا یو بنده کوټه وه، نو بس دې ته ور دننه شو او داسې پکې مات کړ. ولې چې د هغه د کعبې شریفې سره دشمني وه او مسلمان له یا مثال په طور هغه وخت کې چې کم د دین پیروکار خلکو، د الله عبادت گزار خلکو، نو هغې له په دې باندې خامخا غوسه وزت ته د کعبې شریفې بې ادبي او ګستاخي کې، نو موږ به ستا د دې کوټې ګستاخي کوو. چونکې د کعبې شریفې تاریخ خو چې کوم دی نو دا دی چې دا تاسو ته ما ویلي وو، الله تعالی د جبین نیاز لګولو چې بندگان ورته جبین نیاز ولګي. نو د هغې دپاره چې کوم دی نو په ځمکه باندې چې اول کوم سیس پیدا وفرمایلو نو هغه د جنت نه یو کاڼی راولېږلو د سور یاقوت او په هغې کې یو توره کوټه وه، دا کعبه شریفه وه. بیا چې کله د دې جناتو د دې مخلوقاتو دا سرکشۍ ډېرې شوې، الله تعالی هغه کعبه اوچته کا. آدم علیه السلام چې کله الله تعالی ځمکې ته راولېږه د جنت نه راکوشو، نو حکم یې ورته وفرمایلو چې یو زما یو کور جوړ که چې خلق راځي او هغې کې چې کوم دی نو زما عبادت کوي. بهرحال د کعبې شریفې ډېر لوی عظمت و، الله وله ډېر لوی شان ورکړی دی.